دغه نعیمان به کله کله به نبی علیه السلام مسجد نبوي کې ناست و، نبی علیه السلام ته به یې انګور راوړل، کې به یې ښودل، نورو صحابو ته به یې ځان داسې که چې یعنې زه خو یو سخي سړی یم. هغه چې نبی علیه السلام وخوړل، بله ورځ ته به چې نبی علیه السلام جومات کې ناست و، دروازې ته به راودرېدی، وایي السلام علیک یا رسول الله. هغه به ورته ویلې وعلیکم السلام. نعیمانه څه چل دی؟ یا پیسې غواړي؟ وایي کومې پیسې؟ ولې د انګورو نه خوړل؟ موډ به هم دلته کړی. یوه به یې بل هم درته وکم، بیخي ډېر ګپي صحابي تېر سوی نعیمان. یو دی و، یو سویبت ابن حرمله، دوی دواړه ملګري وو. ابوبکر صدیق و، سویبت ابن حرمله و، نعیمان و. دا خبر طالبانو علامه ابن حجر الاصابه فی تمیز الصحابه کې هم لیکلی. یو ورځ دوی تجارت ته تللي دي، نو نن د سویبت ابن حرمله د دیګ لمبر ده، په بازار کې یو کوټه نیولې، دیګ لمبر یې ده چې دیګ وکړي. نو هغه ورته ویلې، دا نعیمان ورته ویلې، وایي هغه ډوډۍ راوړه زه وږی یم. ده ورته ویلې ودرېږه، نور ابوبکر صدیق ملګري خو راسي، وایي رایه وړه که یې نه راوړې بیا زه هغه د سره کوم نه یې در کوم. چې ابوبکر صدیق وایي ښه زه به دې هم خوښ سم. باندې راووته، بازار کې خلک راغلي کم لرې جینه، غلام پسې ګرځي، غلام اخلي. نو ده ورته ویلې، وایي غلام اخلی؟ وایي ما سره سته، خو که ای اخلی تیار به سره جوړ سو. هغه ده ګرځي را ګرځي، هغه فکر نه ده، هغه غلام ده، خو یو عادت لري، په 8 اوښانو یې ورسره خرڅ کړه. ستي ورته ویلې چې یو کار لري چې کله یې پړی پکې واچي، چې بیا سړي ته وایي چې زه غلام نه یم. نو که ای خلی دغه ده چې بیا داسې نه وي، ما ترې راوتوروئ، بیا به یې هغه کوئ. نه هغې ورته ویلې بس ته تر خلاص یې.